نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لزکات دور کولو شرعي قانون او شرعي طريقه. دری خبرې به کې بنیادی ضروری دي. اول نیت د ورکړې په وخت کې به نیت د زکات که یو کس د زکات حساب کړی او سالانه په د باندې چې څومره زکات کېدو هغه پیسې بیلې کړې وي او د زکات په نیت جدا کړې وي او بیا د هغه پیسو نه څه پیسې راواغښتې یو کس ته په زکات کې ورکوي نو که په دغه وخت کې د ده نه نیت هیر شو نیت یې ونه کړه نو هم جایزه ده. او یو شرط پکې دی هغه ده چې د ورکړې په وخت کې د صدقې یا د خیرات نیت نه کړي. که پیسې جدا کړې وي د زکات په نیت او د ورکړې په وخت کې د خیرات او د صدقې نیت وکړلو بیا یې زکات نه کېږي. د زکات د ورکولو په وخت کې د زکات نوم یادول نه دي ضروري. که یو سړی ښه وخت تېر کړي او حالات ورباندې راشي یار دی دوست دی رشتہ دار دی گاونډي دی او ستا دا یقیني چې دی د زکات مستحق دی او که ته ورته د زکات نوم یادې نو دی حیا کوي شرمېږي نو دا هم جایزه ده چې هغه ته د ورکړې په وخت کې د تحفې یا د هدیې او یا د قرضو ټکې وکړي چې دا زما د طرفه تحفه والا هدیه والا او یا قرض والا او تا په دې زړه زړه کې نیت د زکات کړي نه هم صحیح ده. که د ورکړې په وخت کې دي د قرضو ټکې ویلي او زړه کې د نیت د زکاتو او بیا څه وخت پس هغه سړی راغی او هغه پیسې تا ته واپس راوړي چې دا واله خپله قرضه دي نو ته ورته وایي بس ما درته پرېښې ده نه غواړم به صحیح
او که هغه مجبوره کړي چې نه خامخا به اخلي نو بل بیا هم دغه پیسې راوالي او بل مستحق دی به زکات کې ورکړي. د زکات په ورکړه کې دویم بنیادي څیزه تملیغ دی چې باقاعده به هغه کس چې چاله زکات ورکړي د هغه زکات مال مالک به وګرځي. او دریم بنیادی شرط پکې دا دی چې د زکات د ورکړې په وخت کې به په هغه باندې قیود او شرطونه نه لګي. دا به ورته نه وایي چې دا زکات درکوم خو به دې شرط چې ته به حج ته ځې یا په دې شرط چې ته به عمرې ته ځې یا په دې شرط زکات درکوم چې ته به تبلیغ چیرې ته ځې. دا شرطونه نه لګي. بس واورېږه که دا شرط دې هم لګولو نو په هغه کس باندې د هغه شرط پابندي ضروري نه ده او بیا ته ورسره زور زبردستي هم نشو کولی. او که بیا بل کال یې ته هغه له زکات ورکول او په دې نیت نه ورکړې چې ما خو درته ویلي چې ته به تبلیغ ته ځې عمرې ته به ځې دوی پرې نه وتلې نو ځکه یې نه ورکوم په دې خبره ګناهګارېږي. بس زکات د هغه لاس ته لاړو د هغه خوښه ده چې سوځوي که سیند ته یې غورځوي که کور کې جوړوي که حج پرې کوي که عمره پرې کوي بس تا زکات وشو. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک نه علاوه زمونږ استاسو د مسلک نه علاوه په نورو درې واړو مذهبونو کې دا مسله ده چې په کوم مال کې در باندې زکات واجبي زکات به هم د هغې نه ورکوي. متبادل شی به هم نه ورکوي قیمت به هم نه ورکوي. که د تجارت کپړه در سره وه د کپړو نه به یې ورکوي او که د تجارت غله در سره وه د غلې نه به یې ورکوي. که سره در سره و د سرو نه به یې ورکوي او که روپۍ در سره وي د روپو نه به یې ورکوي. زمونږ د احنافو په مسلک کې په دې مسله کې دا اسانتیا ده دا ګنجایش دی چې زکات در باندې په کم مال کې فرض شوی دی خو ستا خوښه ده چې زکات هم د هغه مال نه ورکوي او که د هغې متبادل بل شی ورکوي. زکات در باندې سرو کې فرض دی او 3 روپۍ ورکوي کپړه پکې ورکوي غله ورکوي دوايانې ورکوي ټیک ده او نغدي روپۍ در سره دي او د نغدو روپو نه زکات په نغدو روپو کې نه ورکوي بلکې د زکات په هغه روپو باندې مواد والي او هغه مواد ورکوي لکه عامو خلکو طریقه ده په دې رجوع کې ورکوي لهم جایز ده. البته فقها دا لیکي بهتره دا ده چې بس نغدي روپۍ ورکوي افضل دا ده. یا د چا به د دوايانو ضرورت دي څوک به مقروضي چا به د کپړو حاجت دي چا به د کور ضرورت دي نو نغدي روپۍ داسې شی دي چې هر حاجتمند ورباندې هر یو خپل ضرورت پوره کولی شي. زکات د ټول اولنی حقدار او زیات حقدار او اهم حقدار هغه رشتہ داران او خپل خپلوان دي.
حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په خپلې برادرۍ په رشته دارۍ کې د چا ته زکات ورکړه نو 2 ثوابه دې وشو. یو د زکات ثواب وشو او دویم دی دغه زکات د خپل خپلوان سره د خپلولۍ د صله رحمۍ د پاللو ذریعه جوړه شوه نو د صله رحمۍ ثواب درته هم میلاو شه او د زکات ثواب درته هم میلاو شه. یکموش زکات ورکول هم جایز دي چې بس په یو ورځ کې د حساب وکړو او په یو ورځ کې د زکات ځان بېغمه ټول مال د زکات په یو ورځ باندې تقسیم او دا هم جایزه ده لکه عامه طریقه د خلکو ده چې زکات قسطوار ورکوي لږې لږې ورکوي دا هم جایزه ده. نصاب پوره شه نو د نصاب د پوره کېدو نه وروستو ایډوانس زکات ورکول هم جایز. نصاب پوره دی او کال لا نه دی پوره شوی د نصاب د مکمل کېدو نه وروستو او د کال د برابرېدو نه وړاندې لږ لږ زکات سړی ورکوي او لیکي چې کله کال پوره شه مثلا 50,000 روپۍ په زکات کې ورکړي وي او په د باندې سالانه زکات جوړېدي 1,00,000 روپۍ نو 50,000 به ترې لګي او دا باقي 50,000 به ورکړي. د 2-3 کالو زکات یو سړی اډوانس ورکوي هم یې ورکولی شي. یو سړي سره 1 کروڑ روپۍ دي او کال دې پوره شه هم د دغه 1 کروڑ روپو نه سکال زکات هم ورکړه د راتلونکي کال زکات هم ورکړه او د دریم کال زکات هم ورکړه هم صحیح. نو که چېرته دا کروڑ په کروڑ په دې 3 کالو پاتې وي کې پاتې خو ډېره ښه او که چېرته زیاتې شوي وي بیا به دغه زیاتې زکات ورکړي او که کمې شوي وي او دومره راکمې شوي چې د نصاب نه هم راغورځېدلې وي نو بیا دا اډوانس چې کومې پیسې ورکړي دي دا د صدقه او خیرات شو دا بیا زکات نشته. درې څلور قسمه ورور دي. یو نسبي ورور دی او یو رضاعي ورور دی. رضاعي ورور هغه چاته وایي چې دې دواړو کسانو د یوې زنانه پی ورکوټوالي کې سکلي په دې دواړو کې یا دواړو د یو د مور او یا دواړو د بل د مور او یا دې دواړو په شریکه د یوې درېیمې ښځې پی په ورکوټوالي کې سکلي دا دواړه ورونه دي رضاعي. نو رضاعي ورور ته زکات ورکول جایز دي. دغرنګي رضاعي ورور ته زکات ورکول هم جایز دي. نسبي ورور درې قسمه دي. یو اعیاني ورونه دي موږ تاسو ورته پښتو کې سکه ورونه وایي چې مور او پلار یې دواړه یو وي. او دویم ناسکه ورونه دي. ناسکه ورونه دوه قسمه دي. یو ته علاتي وایي د شریعت په ژبه کې چې پلار یې یو وي او میندې جدا جدا وي. او دریم اخیافي ورونه خویندې چې مور یې یوه ده او پلارانی بیل بیل دي. نو نسبي ورونو کې د درې واړو ورونو ته زکات ورکول جایز دي.
سکه ورور ته هم او په دا سکو کې علاتي ورور ته هم او اخیافي ورور ته هم چې د دواړو مل شریک یا خو بیا ځان خبره بیا خو نشي ورکولی خو دا په هغه صورت کې چې د دواړو بیلتون شوي د دواړو حساب کتاب بیل بیلي دار شي او دغه رنګې حکم د خویندو ترونه دوی قسمه ترونه دي نسبي ترونه علاتي ترونه اعیاني اخیافي ترونه وراره خپل تر ته د خپل مال زکات ورکولی شي او تر خپل وراره او خپل وریدي د زکات ورکولی شي استحقاق وبکې شرط چې هغه وریدي د زکات حقداري وي خورې خپل ماما ته زکات ورکوي او یا ماما خپل زکات خپل خوري او خورزي ته ورکوي جایزه ده دغه رنګ د پلار خور ته د قرآن او د حدیث په جبه کې عمه وي عمه او د مور خور ته د شریعت په جبه کې خاله وي قرآن مور ته عمه وي او حدیث هم عمه او خاله نو د پلار د اړخه چې کومې تروریانې دي یا د مور د اړخه کومې تروریانې دي هغې ته وریدونه او خورینو زکات ورکولی شي دغه رنګې دا تروریانې خپلو وریرونو ته خپلو وریرو ته خپلو خورینو ته او خپلو خورزو ته زکات ورکولی شي خزه خپلو بچو ته خو زکات نشي ورکولی لیکن د دغې ښځې واده د داسې سړي سره شوی دی چې د هغه سړي د دې نه وړاندې بله ښځه او د هغې ښځې نه زامن او لوڼه نو د ده دا موجوده ښځه د خپل مال زکات د خپل خاوند د زړې ښځې اولاد ته ورکولی شي زامنو ته هم لوڼو ته هم دغه رنګې یو ښځه ده اولې د یو خاوند سره نکاح شوې ده د هغې نه بچي دي او بیا خاوند نعوذ بالله یا ولا طلاق ورکړي یا مړ دی او بیا د دغې ښځې نکاح د بل سړي سره وشوه اوس د دې ښځې موجوده خاوند د خپل مال زکات د خپلې ښځې هغه بچو ته چې د مخکیني خاوند نه ورکولی شي زامنو ته هم ورکولی شي لوڼو ته هم ورکولی شي دغه رنګ یو مسلمان خپل زوی ته خو زکات نشي ورکولی لیکن که زوی ته یې واده کړی او د ده دا انګور د زکات حقداره وه نو بیا سخر د خپل مال زکات خپلې حقداري انګور ته ورکولی شي اوس که بیا د ده هغه انګور د ده هغه پیسې د ده په زوی باندې خرڅ کولی جایز ګناه پکې نشته او دغه رنګې زومه خپل زکات سخر ته ورکولی شي او زوم د خپل مال زکات خپلې خواښې ته هم ورکولی شي او سخر او خواښې د خپل مال زکات خپل زوم ته هم ورکولی شي چې هغه د زکات حقدار او د زکات مستحق
رضاعي ورور تم زکات ورکولی شي، رضاعي پلار تم زکات ورکولی شي، رضاعي مور تم زکات ورکولی شي. دارنګه رضاعي پلار، رضاعي مور، خپل رضاعي اولاد هم زکات ورکولی شي. د کومو خپلوانو ترمنځ د نسب تعلق، د کومو خپلوانو ترمنځ د نسب تعلقي دا غدي دوه قسمه دي. یو ته د شریعت په جمع کې اصول وایي او بل ته د شریعت په جمع کې فروع وایي. اصول معنا ده چې دې د شانه پیدا دي نو د دنه بره د مور د اړخې او د پلار د اړخې دې ته اصول وایي. پلار، نیکه، غور نیکه، دارنګې مور، د مور د اړخه نیا یا د نیا هغه مور، نو زوی د خپل مال زکات پلار ته، نیکه ته، غور نیکه ته نشي ورکولی. مور ته، د مور مور ته، د مور د مور مور ته زکات نشي ورکولی. دغه رنګې اصول نیکه د خپل مال زکات خپل نوسی ته نشي ورکولی. کم نوسی او نوسی چې د زوی نه پیدا دي نو دا ضابطه شریعت ذکر کړی. ښځه مالداره ده. مالداره معنا ده چې خاوند دی مالدار او د واده په وخت کې ولا ونیمې تورې کاریې کړي او یا د واده په وخت کې د پلار کاریې کړي او دغه کاری د دې سره پروت دی نو دې اوس مالداره ده، د زکات حقداره نه ده. او حالات راځي او د حالاتو بدلولو ولا خو الله پاک قرآن کې الله وی وتلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې شپې دا زمانه موږ د خلکو په منځ کې اړو یو سړی به یو وخت کې کروڑپتی او نعوذ بالله بل وخت به خیر ته ناست، یو سړی به یو وخت کې مزدوري بل وخت کې به بیا غټ دکاندار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيو عظيمة وظيفة محبوب بغبر دخل مباركين ندي جملي معناه من لا حول معناه من لا حول إذا حالاته بدلوا لا لا بقى بسكين حالات الله بدري بل إيش وكل شيء بدلوا ده بادشاهان وبدريون سر حالاته نبدليكي ده حكومتون وبدريون سر حالاته نبدليكي ده فوج ده مشانان وبدريون سر حالاته نبدليكي ده حالات تبديلين ده شابلاس كده لا بلاس كده ودي لك لا حول ولا قوة بنغ معنات. نو چې ښځه مالداره ده او خاوند یې غریب دی، د مالدارې ښځې غریب خاوند ته زکات ورکول جایز دي، بل سړی ورکوي. او دغه رنګې خاوند مالداره دی او ښځه یې غریبه ده، نو د مالدار خاوند غریبي حقداري ښځې ته که پر دې سړی زکات ورکوي، ورور یې ورکوي، ترې ورکوي، خورې ماما یې ورکوي، زکات ورکولی شي. ها البته ښځه مالداره ده، خاوند غریب دی، نو ښځه د خپل مال زکات خپل خاوند ته نشي ورکولی. خاوند مالداره دی، ښځه غریبه ده، نو مالدار خاوند د خپل مال زکات خپل ښځې ته نشي ورکولی. که یو بل یې ورکوي ورکولی شي. پلار مالداره دی
او بشي غریبانان اوس د مالدار پلار غریب بچي دوه قسم دي یو نابالغ دي نو د مالدار پلار هغه اولاد ته زامنو ته لونو ته چې هغه غریبانان دي او نابالغ دي زکات نشي ورکولی او چې د کم مالدار پلار کم زوی بالغ دی لوري د بالغه ده او هغه غریبه ده د زکات حقدار مستحقه ده نو د مالدار پلار داسې بالغو زامنو او لونو ته چې هغه په خپله باندې غریبانان زکات ورکولی شي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي نبي عليه الصلاة والسلام وایي زما په امت باندې به داسې یو زمانه راځي داسې یو دور باندې راځي لا ينفع فيه إلا دينار أو درهم چې په هغه زمانه کې به د روپۍ نه بغیر بل یو شی فایده نه ورکوي نن سبا د پلار څوک پېژني څه پېژني روپۍ پېژني نو زوی څوک پېژني څه پېژني روپۍ پېژني چې کوم زوی روپۍ نه راوړي زوی نه دی چې کوم پلار مالدار وي څه دې راله کړي دي کومه توره دې کړې ده نعوذ بالله بیا ورته پلار هم نه ورورانیانې په پیسو باندې ختمېږي خپلولیانې په پیسو باندې ختمېږي تعلقات رشتهدارانې په پیسو باندې ختمېږي نو دا عامه خبره ده چې پلار مالدار او د زوی سره داسې نالګي چې روپۍ ولې نه ورکوي او هغه زوی غریب دی نو د مالدار پلار غریب زوی ته زکات ورکولی شي دغه نه زوی مالدار دی او نعوذ بالله بد قسمت دی پلار سره نالګي ده روپۍ هم نه ورکوي نو زوی مالدار دی لارې غریب دی زوی مالدار دی او موري غریبه ده نو د مالدار زوی او د مالداري لور غریب پلار ته او غریبي مور ته زکات ورکول جایز دي ورکولی شي دي نشي ورکولی بل څه ورکولی شي عام سړی ورکولی شي د مالداري لور غریب پلار ته که خپل ورور زکات ورکوي نو ورکولی شي یا دوه شي ورکوي ورکولی شي دا مسله ده کم سړی چې مقروض دی مقروض او یو سړی صاحب استطاعت دی وسواله دی او یو سړی له خلق ورکړي دي او هغه مقروض هغه د زکات حقدار دی مستحق دی نو مقروض ته د زکات ورکولو درې طریقې دي دوه طریقې جایز دي او یو ناجایزه ده ناجایزه طریقه به کې دا ده چې په ټلیفون یا په موبایل ورته ووایي یا یې راووایي او دا ورته چې 1 لک روپۍ زما ستا ته قرض دي دا 1 لک روپۍ ما ته په قرضو کې پرېښوي هغه زکات کې درته پرېښوي نو دا ناجایزه طریقه ده په دې طریقه زکات نه جایزه طریقه یو دا ده چې راوړي وغوښته او څومره قدر یې ورپورې دی هغه ټول یعنې چې څومره دې وس کېږي هغه دې وله ورکړي چې بهی دا روپۍ زما د اړخ په زکات کې واخله قبول یې که مالک دې یې کړلو چې کله دې روپۍ ورته حواله کړي مالک دې که بیا ورته چې بهی اوس تا سره زما د قرض د خلاصولو وسه راغه ما ته دا روپۍ خپلې واپس په خرڅو کې راکړي جایزه ورکولو ولا متاغوني خود دې اګستې نو جایزه مسله دې رانه درې مبلغ طریقه نو دا جایزه طریقه یو ناجایزه کې کوم ځای درېمه طریقه دا ده چې خبر پیدا کوله اوس دا خبره زکات خوري اوس خو
د دې زکات ثواب درته ملاوي کنه دیګه خبر کنه دا خو دې څه شو خلاص شو خو د زکات په ثواب نه کې یوه غاړه خلاصو کولې دي او چې زر دې ګم پاخه کې کنه او خیراتی ورکی دا غیر من ثواب نه دي چې څومره د زر روپو د زکات ثواب د فرض من ثواب د نفل نه سدي زیات دي دا رنګ د فرضي زکات ثواب د نفلي صدقاتونه ډیر دي زموږ مسلمانانو خو دې ګون زور ورکړي دي او زکاتونه نه ورکړي خیراتونه له زور ورکړي دي او زکاتونه نه ورکړي زکات کې ثواب زیات چې ټول عمر منګي خیراتونه کې دې ګون بخې دا هغه اجر د یو کال زکات ته ثواب نه رسي دا خبره نو ثواب کی خبره ده چې انما الاعمال بالنیات کستا نیت دی چې په دې طریقه به زما زکات موشي او په دې طریقه دا سره خو عاجز دي مقروض دي زما حق ورکوري دي نو په دې طریقه به دې زما د قرض د بوج مسشي ام خلاصي نو بیا خو به د ثواب ملوي او ګوري ډبل ثواب ملوي ځان پوهه کم ثواب یو خو د زکات ثواب درته ملو شو او دیم ستاده زکات داغه د قرض د خلاصي لپاره ذریعه جوړ شو هغه د قرض نه خلاص کړ دا دې څنګه ثواب او کله د پښان د سړیو او نیت خالص د څه شي چې په دې طریقه زما د پیسې راوځي ثوابونه سره بیا ګورو نو اوس خبره پوښتنه او دا قرضونه سره وګورو خو زما پیسې تی راوځي کدا نیت دی نو ټیک د غاړه خو خلاص شو زکات نه ورکول خو په ثواب درته ملو نشه انما الاعمال بالنیات او دریمه طریقه چې کوم دا هغه ده چې دا هغه ته وایي چې ورشه خپل ورور نه خپل ترنه خپل یار خپل دوست نه پیسې قرض راواله او په هغه قرض باندې زما قرض خلاص کړه خیر دی زه به در سره دا ښه وکړم دا احسان به در سره وکړم چې بیا کله ته زما قرض خلاص کړي او دا هغه بل سړي مقروض شوي نو بیا به زه تا ته په زکات کې پیسې درکړم چې بیا په خپل قرض خلاص کړم یو مسلمان مقروض دی مقروض د نورو خلکو همدغه شی مړ شو او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مقروض مړ کېدل دا ډېره لویه ګناه ده دا خبره د ذکر کوم نعوذ بالله چې نن سبا خو بس عام رواج دي که ضرورت وي وکړي بس قرضونه اخري او دغه سره خو لیکل دي چې بس په فلاني تاریخ باندې هغه نه مخکې باندې نعوذ بالله دا مرګ خبر ني نو د دنیا خلک داسي چې قرضونه واري او په سبا مشي صحابه کرام چې د ټول امت اولیاء را جمع کړي د تمام امت اولیاء چې را جمع کړي د نبی عليه الصلاه والسلام د صحابي مقام او مرتبه ته نرسي د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې په شروع کې چې بیت المال کې سنو او یو صحابي مړ شو د الله پیغمبر په جنازې نه وړاندې تاسو کول چې په دې سړي خرڅ کړه که خلکو به وي چې نشته مخکې به شو د جنازې مونږ به دیو او که خلکو به وي چې قرض پېشته بیا به یې تپوس وکړلو چې دومره سې پرېښي دي چې د دې قرض پې خلاصېدی شي که نه که جواب به میلاو شو چې او شته د دې د مال په دریمې حیثیې کې د دې قرض د دې په مال کې قرض خلاصېدی شي نو بیا به یې جنازې لمونځ او که چېرته جواب به دا راغو چې مقروض مړ دی او سرمایه کې دومره څه نشته دي چې قرض پکې خلاص شي نبی علیه الصلاة والسلام راوستو شو زه ورباندې د جنازې لمونځ نه کوم تاسو په خپله پرې وکړئ نو د قرض نومره دغه
نو قرض اغوستو کې لا پروايي نه پکا که خامخا یې اخلي محبوب پیغمبر فرمایي یو شپه ورځ دې په دا داسې نه تېرېږي چې ستا په جیب کې وصیتنامه لیکلې نه وي پرته یا وصیتنامه لیکلې د ځان سره ګرځوه چې فلاني 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 دومره دومره قرض راپورې دي نو بیا به خپل خپلوان یاران دوستان مې بیا ستا د وصیت په نامه کې ستا د قرضونو انتظام کوي نو که یو سړی مقروض مړ او ژوندي ورور یا تره یا ماما یا یار دوست د زکات په روپو کې د هغه قرضونه د هغه د مرګ نه پس خلاصوي یې شي خلاصولی یې زکات پکې الله پاک دې په دې خبر باندې ماته او تاسو ټولو د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي او ان شاء الله که خیبري د زکات غټې مسلې په دغه ځای باندې اور سر د ورسېږي اوس ان شاء الله که خیري روزه را روانه ده که ژوند و زندګي وه نو بیا به د راتلونکي جمعې نه د روزي د مسایلو سلسله شروع کوو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم